ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو بهترینه وظیفه د شورو د ورځې په اردو کې ورته بود وایي، په موږ ته پښتانه شورو ورځ وایو. محترمو، دې شورو په ورځ نن ورځ ده، بهترینه ورځ ده، او په دې باندې بهترینه د الله جل شانه یو وظیفه چې دا اسم اعظم هم ورته ډېرو علما کرامو فرمایلی دی چې دا وظیفه څوک د زړه د درد وکړي محترمو، او په زړه په سکون سره یې وکړي یو وارې یو ورځ دا وظیفه ده، نو انشاءالله چې الله جل شانه به دغه انسان حاجتونه پوره کړي، او دغه انسان به الله تعالی ډېر زیات فایدې به ورته ورکړي. چونکې دا وظیفه الحمدلله زه په خپله هم چې کله دعا غواړم نو دا وظیفه الحمدلله زه په خپله هم کوم. یا ارحم الراحمین، دی وظیفه کې الله جل شانه نمونه هم دی محترمو، او ډیر زیات رحیم ذات دی هغه الله محترمو چې ما تاسو دا وظیفه د هغه دپاره وکړو او د خپلو حاجاتو دپاره وکړو. الله تعالی هم حاجات انشاءالله پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو په دین میونو او ټولو مسافر وروڼو، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه، مقصدونه، حاجتونه، ضروریات، جایز خواهشات، محترمو اسلامي خواهشات الله تعالی د خپل دربار نه پوره کړي. الله تعالی مو ډېر خوشحاله ساته. الله تعالی دې د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. دغه مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو ته په ډېر خیر او عافیت سره، په ډېر حکمت سره او په ډکو منګولو سره خپلو کورونو ته راوستلی کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د الله جل شانه وظیفه ده. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. دا وظیفه د شورو د ورځ ده. شورو ورځ به تاسو پیژنئ، نن د شورو ورځ ده. د زیارت د ورځې نه، جمعرات د ورځې نه چې کومه مخکې ورځ راځي هغه شورو وي، او د نښې چې ورته موږ وایو نو منګل هغه محترمو د هغې نه پس راځي. د شورو د ورځ اکثر کو تاسو اورېدلي په دې ورځ باندې خلک شورو کوي د نیکو کارونو، د نیکو مدرسو شورو هم په دغې ورځ باندې افتتاح کیږي. د مدرسو د جوماتونو اکثریت سبقونه چې کم دینی شروع کیږي هغه هم د شورو په ورځ باندې شروع کیږي. نو دا ځکه محترمو چې دې ورځ کې الله تعالی برکت دی په کم څیز چې دې ورځ باندې شروع شي نو هغه شورو بیا نه ختمیږي، هغه الله تعالی ډېر د برکت او ډېر د سعادت والا ګرځوي. لہذا تاسو هم نن دا وظیفه وکئ په دې طریقه باندې کومه چې زه ښیمه، انشاءالله چې الله تعالی ورسره ستاسو کار شروع کړي او انشاءالله چې دا کار هم بیا نه بندیږي. که ستاسو کاروبار بند دی نو د شورو د ورځې وظیفه چې تاسو وکړه انشاءالله دا کار به الله تعالی شروع کړي. که ستاسو قرضونه دي انشاءالله دا قرضونه به الله تعالی د خپل خزانو نه ختم کړي. محترمو، که ستاسو نکاح مسله وي نو دا انشاءالله شروع کړئ. د شورو په ورځ دا وظیفه شروع کړئ، انشاءالله چې نکاح به الله تعالی شروع کړي، د واده اسباب هم الله تعالی شروع کړي. محترمو، انشاءالله العزیز دا وظیفه به تاسو 4 وخته کوئ په دې طریقه باندې. لومبنی خو به د ماسپښین د مونځ نه پس کوئ، بیا مازدیګر، بیا ماښام، بیا ماسخوتن. نو طریقه تاسو صرف وورئ. محترمو، طریقه دا ده چې دا وظیفه به تاسو چې کله د شورو د ورځ شروع کړه نو محترمو په دغې ورځ باندې به د ماسپښین د مونځ نه پس بیا تاسو شروع کوئ. نو ماسپښین مونځ نه پس چې هر کله ماسپښین مونځ وکئ محترمو نو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ، او صلات حاجت مونځ نه پس بیا محترمو په خپل ځای باندې کښېنئ او دا په سجده کې 314 پیرې دا ټکي ووایئ، سجده ولګوئ او 314 پیرې تسبیح لاسو کې ونیسئ یا ارحم الراحمین، او زړه کې د مقصد او نیت ساته چې الله دا رحم د دې حاجت په باره کې هما باندې وکړي، د دې مسلې په باره کې په ما باندې وکړي. 314 پیرې دي محترمو چې راپاسې بیا درود شریف ووایئ 19 کرته درود ابراهیمي. د هغې نه پس بیا دعا وغواړه چې الله دا وظیفه مې وکړه په سجده کې، تا ته ډېر نږدې وخت چې دی الله تا ته ډېر نږدې وخت چې دی هغه د سجدې وخت دی، په سجده کې تا ته انسان ډېر نږدې کېږي، نو الله زما دا حاجت پوره کړي. دې نه پس محترمو کله چې بیا د مازدیګر مونځ تاسو وکئ نو مازدیګر مونځ نه پس په دغې خپل ځای باندې کښېنئ، خبرو اترې به چا سره نه کوئ، او په دغې وخت کې به دا وظیفه شروع کړئ. 21 کرته به درود ابراهیمي مخکې ووایئ، بیا به تر د ماښام مونځه پورې یا کم از کم 314 پیرې یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین. دا وظیفه به تاسو وکئ چې کله بانګونو ته د ماښام لږ وخت پاتې شي محترمو، دا وظیفه به ختمه کئ. دې وظیفې نه پس بیا درود شریف 21 کرته ووایئ او بیا به د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله په ما رحم وکړي، د حاجت په باره کې دا حاجت مې پوره کړي، دا مسله مې ختمه کړي او دا مقاصد مې اسان کړي الله. بیا چې هر کله د ماښام مونځ راشي محترمو، ماښام مونځ چې څنګه وشي په دغه خپل ځای باندې به کښېنئ او 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکئ. صلات حاجت مونځ نه پس بیا په سجده کې لاړ شئ او سجده کې به 11 پیرې درود شریف ووایئ، بیا به 314 پیرې بیا په سجده کې یا ارحم الراحمین دا په ډېر درد سره چې الله تعالی په خپو کې مې چې څنګه د الله تعالی شان دی د هغه په خپو کې مې سر پروت دی او الله تعالی رحمتونه را باندې راغوریږي او د الله تعالی راته پوره توجه دی چې زما د حاجت په الله تعالی پوره کوي یقین سره. محترمو بیا چې کله راپاسئ نو بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا دعا وغواړئ. د ماسخوتن مونځ چې راشي محترم، ماسخوتن مونځ نه پس په 2 رکعته صلات توبه مونځ وکئ چې الله ما د ټولو ګناهونو نه توبه کړه. ګوره د انسان اکثر وظایف ځکه نه قبلیږي چې دی ګناهونه کوي، نو د ګناهونو په وجه باندې د باندې اکثر تکالیف راځي، مصیبتونه پرې راځي، غمونه پرې راځي. نو تاسو به 2 رکعته اول صلات توبه مونځ وکئ، بیا به الله تعالی ته عرض وکئ مالک الله د ټولو ګناهونو نه مې توبه ده، اوس الله 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم د دې حاجت دپاره الله دا ته پوره کړي. نیت په وتړئ 2 رکعته صلات حاجت مونځ صلات حاجت مونځ مو که محترمو د هغې نه پسه بیا دغه شان یو اوږده سجده بله ولګوئ، هغې کې بیا 314 پیرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین د زړه نه به دا وایي، زړه دماغ سوچ هر څه به الله تعالی توجه کوي چې الله تعالی په قدمونو کې مې سر ږدلی دی او د الله تعالی خزانو نه ماته او زما حاجت انشاءالله پوره کیږي او را روان دی. 314 پیرې مې بیا پسې درود شریف 11 کرتې ووایي. بیا چې راپاڅئ محترمو بیا دعا وغواړه ډېره په عاجزۍ او ډېر په فریاد لږ وژاړئ الله تعالی ته. یقین په الله وکړه د هغوښ کې کومه مزه ده د الله تعالی ته په ژړا کې چې کومه مزه ده که نه دا په یو سیس کې نشته محترمو. په دغه سجده کې چې کومه مزه ده چې کوم د الله تعالی تاسو دا کوئ به په دې وظیفې دوران کې دې کې چې کومه مزه ده او کوم لذت دی پکې او کوم خوند دی پکې دا د دنیا په هیڅ یو سیس کې نشته. انشاءالله په دغه طریقې سره د 4 مونځونو نه پس دا وظیفه په دغه طریقې سره وکئ، انشاءالله چې الله تعالی به حاجتونه پوره کړي، مقاصد به الله تعالی آسان کړي او ډیره زیاته فایده به راته محترم مسلمانانو وشي. خو د الله تعالی د رضا دپاره الله تعالی مه خفه کوئ. کله هم چې په خطأن باندې یا قصدن باندې کله هم ګناه درنه وشي فورا استغفار ویل، فورا الله تعالی ته اوښکې تویول او بعدیګر دغه ګناه سیټ ته هغه نه ورتلل محترمو. نو انشاءالله چې الله تعالی په موږ باندې رحم کوي، فضل کوي. نن محترمو ټول مسلمانان چې دي خپل اړځان باندې دي، اصل وجه دا ده چې موږ د الله تعالی عبادت اول کوو نه او که کوو یې نو په صحیح طریقې سره محترمو نه کوو چې د هغې د وجې نه هم او تاسو باندې نن بارانونه بند دي، سوکړه ده، بارانونه نشته دی، ګیاګانې نشته، ځناور خفه دي محترمو. الله تعالی د خفګان نښې دا دي چې به الله تعالی باران نه کوي. الله تعالی هم او تاسو باندې حکمرانان هم داسې راولي، دا زموږ د اعمالو د وجې نه زموږ د خپلو لاسو د وجې نه الله تعالی چې څنګه فیصلې به راځي، څنګه موږ اعمال کوو محترمو دغه رنګې د الله تعالی فیصلې د برې نه هم او تاسو باندې راځي. نو چې موږ خپله ځان ټیک کړو، بل ته ګوته نه نیسو چې پلانکي تا کې خو دا ګناهونه دي، بل ته د حقارت په نظر باندې نه ګورو، په سپک نظر نه ګورو چې مسلمانه تا کې خو دا ګناه ده، بلکې ځان د هغه نه په ګناه کې چوت ګڼل چې زه ګناهګار ډېر یم، دا پاک انسان دی. بلکې یو نیک انسان ته ګوره او دا سوچ کوه چې دا وګوره څومره نیک انسان دی، زه څونه ګناهګار یم، پکار ده چې زه هم د ده نه زیاته عبادت شروع کړم. ما او تاسو الټه شوي په دنیا کې د یو بل سره ضد کوو، په دنیا کې د یو بل سره حسد کوو، بغض کوو او دغه رنګې یو بل له زړونه خفه کوو. صله رحمي هم موتا کې نشته دی. صله رحمي کوئ، خپلې رشته دارۍ فعالئ، د پلار او د نیکه د مور د خویندو د هر سیډه رشته داري چې د محترمو هغه فعالئ، په څه ناڅه درجه کې د هغوی پوښتنه کوئ. الله تعالی هم موږ رحم وکړي. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.